یو ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغی. مفهوما مې دا واقعه درته وایم، بخاري ذکر کړی، ډېره لویه ذکر کړې. نبی علیه الصلاة والسلام کور ته چې راغی نو بیبیانو د حضرت نه څه مطالبې کولې. نو څه ګوري چې دی راغی نو بیبیانې غلې شوې او حدیث کې راځي ابتدرنا بالحجاب، د حجاب طرف ته مایله شوې چې پرده وکړي او غلې شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام په دې وخت کې وخندل. حضرت عمر رضی الله عنه چې راغی او نبی علیہ السلام دی وخندل چې نبی علیہ السلام خاندي، وی اضحك الله سنک یا رسول الله، همیشه د خپل غاښ وخندوه. خو لکه وده څه ده چې تاسو خاندي. دی ویلې چې یاره بیبیانو زما نه مطالبې کولې، خو چې ته یې ولیدې نو بیبیانې ستا نه سیټ ته شوې، ستا دومره روح په هغوی باندې راغی چې بیبیانې غلې شوې. حالانکې دا د امت میندې وې، دا د ده میندې وې، خو باوجود د دې نه غلې شوې، هغه مطالبې پرېښودې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دته وفرمایله عمره چې ته په کومه لار باندې ځې په هغه لار باندې شیطان هم نه ځي. د دې حدیث مقصد څه شی دی چې په تا باندې د شیطان تسلط کم دی، نه کې د شیطانو استدلال چې د دې ځینې استدلال وکړي چې په حضرت عمر او حضرت په شیطان کې چې کوم دی اتحاد دی. نه نه، دا مطلب نه دی. دلته دا مطلب دی چې په تا باندې عمره د شیطان تسلط کم دی، شیطان تا نه ویریږي او شیطان تا نه ډېر لرې ځي.